اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو په ډیر اصرار سره چون کې مونږ خو سپورې د تعزیت په مرحلو کې یو ملمانه حد نه زیات دي. ټول ناول خو د لر او د بر پښتنو ته او چې څومره د مفتی صاحب په غم کې دردمند غمجن پښتانه دي او دلته څوک راغلي دي چا په ټلیفون تعزیت کړی دی چا دلته راتګ کړی دی. ټولو نه د زړه له کومې او د زړه له خلاصه ډېر ډېر شکریا ادا کوم. الله دې ډېر خوشحاله کړي، الله دې ډېر عزتمند کړي. دویم ملګري ډېر زیات اصرار کوي چې د مفتی صاحب علمي چې کومې مسودې دي د هغې څه ترتیب دی. نو ملګرو دا الحمدلله د مفتی صاحب علمي مسودې دي. دا د مفتی صاحب 25 جلدو کې هغه تفسیر چې ملګرو به وي چې یاره کاش چې دا نیم نه وی پرېښی نو الحمدلله که په وینا کې نیم پرېښی دی نو په الفاظو کې په لیکلو کې هغه الحمدلله پوره کړی دی. 25 جلد الحمدلله موږ سره دغه تفسیر را سره دی او دا یې شپږ کتابونه دي. اوه کتابونه یې دا الحمدلله دا د خپل لاس لیکلي چې کوم دي دا الحمدلله دي. هر هغه ملګری چې کوم ملګری هم دی کې موږ سره کومک کوي تعاون کوي یا څوک دا وایي چې دا زه د صدقه جاریه په طور باندې خپله چاپ کوم او خپله یې تقسیموم نو هر ملګري ته زموږ طرف نه اجازت هم شته دی. ډېر ملګري دا وایي چې د مفتی صاحب میشن سره غداري ونه شي او د مفتی صاحب چې څومره مسودې دي هغه نه شي. نو ملګرو دا د مفتی صاحب ټولې مسودې دي الحمدلله. دا یې تفسیر دی، دا یې 7 کتابونه دي الحمدلله. نو دا لکه څنګه ملګرو ما ته بار بار وایي چې یاره د میشن څخه غداري ونه شي نو د الله په فضل د سر په بدلم دا باغ ساتلی دی او انشاءالله د مفتی صاحب د وینې غوندې وینه خپله وینه ورکړې نو موږ به دې کې څنګه خیانت کوو. خو بهرحال دا تاسو ګورئ دا چې کوم لیکل دي دا تش د لاس لیکلو پورې چې څوک وګوریم دا ډېره ګرانه خبره ده. نو دی باندې انتهایي زیاته خرچه کیږي چې څومره ملګري دي د مفتی صاحب موږ ته دغه 2 شیزونه موږ ته قرض پاتې شوي دي بلکې 3 شیزونه. یو چې مفتی صاحب سره کم زخمیان شوي دي، دویم د مفتی صاحب وران جومات، دریم د مفتی صاحب مسودې. نو ټولو ملګرو ته په لر او بر پښتنو ته موږ دغه ریکویسټ کوو چې کم ملګري هم په دې کې څه قسم هم تعاون کول غواړي چې دې کې موږ سره تعاون وکړي او دا ټول زر تر زره منظر عام ته راشي. دا تفسیر او دا کتابونه څوک هم د دې کتابونو چاپ کول غواړي هغه د موږ سره رابطه وکړي. که کم یو کس دا وایي چې زه یو کتاب ټول کتاب ځان له چاپ کول غواړم چې څه قسمه د چا هم څه قسمه تعاون اراده وي موږ سره د رابطه وکړي. موږ ورته دې کتابونو مسودې او هر قسم هغه ته تیار یو چې زموږ طرف نه څه قسمه ښېګړه او څه قسمه منډه ترډه او څومره تعاون زموږ لګي چې زموږ وس هغه به کوو چې ملګرو چې څومره وس کېږي باید دې کې وس وکړي خپل. او دا شی د مفتی صاحب دغه علمي اساسات چې هغه موږ ته یو بطور امانت د لر او بر پښتنو دپاره پرېښې ده چې دې کې د قوم او د دین د دواړو الحمدلله تشریحونه مفتی صاحب کړي دي باید چې دې کې موږ غداري ونه کړو او دا موږ زر تر زره چاپ کړو. او بل هغه ملګري چې کوم ملګرو دا ارمان دی چې کاش چې اوس به د مفتی صاحب نوی کلیپ نه راځي نوی بیان به نه راځي نو بالکل داسې نه ده. د مفتی صاحب الحمدلله 1400 پورې تقریبا څه کم 1400 پورې کلیپونه پراته دي چې دا به هر ورځ یو 2 په شکل کې انشاءالله هر ورځ نوی کلیپ اپلوډ کیږي. د الله په فضل دشمنان دې قطعا نه خوشحالیږي. مفتی صاحب الله قرآن کې ورته ویلي شهید ته ژوندي نه او انشاءالله د نیټ په سترګه به هم ژوندی وي. د ده به ډېر وخته پورې کلیپونه به چلیږي او چې کله کلیپونه د ده بیا ختم شي نو دا چې څومره علمي هغه دي چې څومره ملګرو په دې کې کومک وکړو چې دا کله چاپ شي نو دا بیا انشاءالله د مفتی صاحب زامنو په خولې باندې به دا ټولې دنیا ته د ویډیو په شکل کې دا هم ځي. نو انشاءالله هغه دشمنان چې چا دا خیال دی چې مفتی صاحب شهید شو بس خبره ختمه شوه نو در هغوی مرګه پورې خو سوچ هم ونه کړي د هغوی د پیړیو مرګه پورې او چې بیا موږ هغوی شو نو دومره ډېر شاکران پیدا شوي دي د الله په فضل چې دشمن دې کم سے کم نه خوشحالېږي.